به یې ووهه خېجه نشو ختې وینې وینې که غریبه لاسونه خپې تړلې سینګ څاروي ته وخېجمه او ری وسته او بره مجمع چې څومره د دنیا خلک د بادشاه په خپل محل کې دورې ورکوي او د خپل شاګردان هم غریبانان راغلي دي په مجلس کې ناست دي او عوام الناس هم ناست دي او معتدله و لاسونه پړقوي چې نن زمونږ کارو شو دا غټ ملا چې ووالي چې نور به ویرېږي دا شی به ختم شي او زمونږ د اعتدال مذهب به په دنیا خور شي بهر کیف دی چې کله ودرو که نه او دله دورې ورکوي ملا یې ورته څرګنده کړه او یې ملا علي قاري لیکلی دي وی هر دوو درو له به یې نوی جلاد راغوښته چې دا به ستړي شي غزار به سم نشي کولی نو چې لومبی غزار یې دله ورکه دی وی بسم الله نو چې دویم غزار یې ورکه نو دی وی لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله نو چې دریم غزار یې ورکه وی انا لله و انا الیه راجعون نو چې څلورم غزار یې ورکه وی لن یصیبنی الا ما كتب الله لی نو چې پنځم غزار یې ورکه پنځم غزاره نو دی وی القرآن کلام الله غیر مخلوق نو چې بل غزار یې ورکه وی الحمد لله دا ګورې مولا علي قاري په مرقات په دې لومبي جلد کې د په دې حالاتو کې لیکلي دي په دې مقدمه کې دا ایمو نومونه دي که او دا حافظ دا واقع معنی ګډوډېږي خو دا حافظ ابن کثیر هم دا واقع لیکلې ده په بدایه والنهایه کې نورو ایمو هم لیکلي خو دوه حوالې مې درکړې چې بل غزار یې ورکړو شاته پرتوګ یې وشلېده بډه وشلېده دا مولا علي قاري لیکلي ویې ګوره چې بډه وشلېدله به شاګردانو چغې کړې مجلس کې یو چور جوړ شو یو جړه جوړ شو یو کرکې جوړې شوې چې خدای زموږ دا ملا دې په څه ګناه نیولې دې پروردګاره دا خو به اوس پرتوګ لاندې وغورځېږي اوسه پورې خو وهل ټکول وو اوس به پرتوګ لاندې وغورځېږي نو تاریخ به د دنیا لیکي د احمد عورت به تاریخ کې لیکلي کېږي دا به څه کېږي خدایه دا څه وشو چغې شوې شور شو چې پرتوغا خوشلېږي نو بیا پرتوګ کم ځای کې ټینګېدی شي احمد ابن حنبل سر اسمان ته اوچت که چې اوچت یې که نو شلېدلې پرتوګ پرتوغاښه د ځمکې دا یو ګوته لاندې نه شو بلکې د خپل ځای نه اوچت شو ورپورې کلک شو مولا علي قاري یو کم دېرش لیکلي دي او حافظ ابن کثیر اووه دېرش لیکلي دي چې دا دورې یې وله ورکړئ نو بېهوشه شو نور یې م ورکولې او بېهوشه شو او وینې ترې روانې دي نو بیا شاګردان ته راشي دا مولا م یوسئ نو چې دی یې کور ته یوړه علاج یې وله وکړه خدای ښه کړه بیا د شاګردانو تپوس وکړه وی حضرته وی دا لومبی غزار دې تا درکړه بسم الله دې ولې وي بس وی دا الله نوم مخې له راغی نه او دویم غزار چې دله درکړه چې دویم غزار یې راکړه نو ما ووی چې لا حول ولا قوة الا بالله د مصیبت وخت کې پیغمبر مبارک وي نو دا فایده ده او بلکې مې انا لله و راجعون مې وي او بلکې مې تقدیر ته خبر حواله کړم چې لن یصیبني الا ما كتب الله لي خو ډېر سخت خوږېدم به ځکه د زخم د پاسه ظالم بچو غزار چلم او تیز غزار او په بل کې مې خپله دغه عقیده ظاهره کړه القرآن کلام الله غیر مخلوق وی صاحب الحمدلله دې ولي وي دا خلک د خوشحالۍ په موقع وایي وی وی دې وخت کې شیطان راغی ما ته وسوسه واچوله چې احمد ډېر سخوال دي دا به ته څنګه کوې دا خدای چې څو دورېدلی درکوي دا به څه کېږي نو دې وخت کې ما شیطاني وسوسې وې وال سخت وخوږېدمه نو ما دې خپل له توجه ورکړه چې هسې نه په دیوالو مې داړه نی ګډوډ شوي عقیده کې مې تزلزل نه راغلی نو چې ما خپل له توجه ورکړه نو مې په خپل عقیده ټینګ ولاړو نو بثبات القلب ما الحمدلله وی صاحب چې ستا پرتوغاښ وشلېده خو مونږ خو ډېر پریشانه شو او مونږ خو الله ته ډېرې چغې ووهلې او تاسو باندې ته سر اوچت کو پرتوګ کلک شو تاسو وې وی دې وخت کې ما سره هم سودا شوه چې احمده ډېر وال دي زه ټیک ته دا به مړ شمه خو دا عورت چې مې ښکاره شي دا خو زما غټه تباهي ده نو ما رب العالمین ته سر اوچت کو ما وی یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید یا رحیم یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید
اسالک بعزتك التي لا ترام وبملكك التي لا تضام ان كنت على الصواب فلا تهتك ستري. وربيام تعليقي ان كنت على الصواب كذا په حق فلا تهتك ستري. نو الله پاک زما پرده وانه غشتل. امام شافعي وته دا هغه ځای نه استاد را لېږي وی احمده دا کمیس ته بالا راولېږه چې کم کې دیوال خوړلی دي. نو کمیس یې ولا ولېږه مصر ته استاد دې صاحب. نو شافعي صاحب ته چا په دې کمیس څه کې وی دا مې پکار دی. نو چې امام شافعي وفات کېده تاریخ یې وګوره. صاحب حافظ لیکلی دی حافظ ابن کثیر چې کله وفات کېده نو شافعي صاحب چې ماله غسل راکړې او کفن راکوې نو د کفن لاندې به زما په سینه د احمد دا کمیس ور واچوې. الله به تپوس کوي چې څه دې راوړي دي که نه. نو زه به یم چې استشتا خو ځان نه پس مې یو عالم شاګرد پرېښودلی دی د هغه کمیس چې ستا د قرآن دپاره یې وهل خوړلی دي هغه مې درته سفارش کې راوړلی دی. ها او یحیی ابن اقسم وی بعد الموت ما په خوب کې ولیدی. ما الله د یحیی ابن اقسم خو پیژنې الله د سره څه وکړل. دا وګورئ بدایه و نهایه وګورئ او مولا علي قاري وګورئ هغې لیکلي الله د سره څه وکړل. وایي چې کله الله ته مخامخ شوم نو یریدم. وایي ما ته الله وایي چې احمده مه یریږه د ما د قرآن د مخه دې ډېر تکلیف برداشت کړی دی یو انعام در کوم داسې انعام چې بغیر د پیغمبر نه مې بل چاله نه دی ورکړی. تر ننه پورې چې ما سره چا ملاقات کړی مې ورای الحجاب یې کړی او تا ته د خپل پردې لر کوم زما دې مخ ته نیغ نیغ وګوره. بهر کې زما رونو بله درته یو نقطه ویمه دی چې کله مړ شو که نه دی د ده نه پس بیا الله پاک داسې وکړله د مامون نه پس معتصم بالله او د معتصم بالله نه پس دا غزوی واثق بالله. واثق بالله دم ډېر خطرناک و صاحب دم ډېر سخت و. د امام ابو داود او د امام نسائی استاد و. د امام ابو داود او د امام نسائی استاد هغه په زنځیرونو کې راوستو پیښې په زنځیرونو کې او معتزلي مولی ولا راوستو. مناظره شروع وه. اخره کې ده ورته یو عجیبه خبره وکړه. د دې امام ابو داود نسائی استاد د ده نوم احمد ابن داود و. نو هغه ورته بیا عجیبه خبره وکړه. هلکه وایي تاسو نه تپوس کومه چې د دې مسلې د خلق القرآن او د غیر خلق القرآن نه پیغمبر خبر وکنو بس شخص ناست دی واثق بالله وی او خبرو. نو پیغمبر په دې کې څه ویلي بس تا جواب راکړي. پیغمبر دا ویلي دی چې قرآن مخلوق دی که دی ویلي دی چې غیر مخلوق دی راکړي جواب. د پیغمبر یو قول به پیش کو نو د بس په هغې به خبره فیصله شي. نو هغې ورته پیغمبر په دې کې خاموش شو. نو دی ورته وایي چې پیغمبر خاموش نو تاسو ولې په دې کې سزاګانې ورکوئ ولې پکې غوبل جوړ کړی. خو چې دی ووې نو واثق بالله فورا نه د دې د استاد نوم ابو عبدالرحمن ابن محمد دی د تیر وطن او دا چې کم د معتزله او مناظر دی د هغه نوم احمد ابن داود دی. نو بس دی واثق بالله وی چې په دې کې دا الفاظ به بار وروي چې پیغمبر مبارک په دې کې ساکت او خاموش و نو مونږ پکې ولې خبرې کوو. بیا وی چې پیغمبر پکې خاموش و دا مونږ ولې سزاګانې ورکوو چې پیغمبر په دې نه خبر دی او غږ یې نه دی کړی نو دا مونږ سره لګیا چې دې کې بحثونه کوو. بس معتزلي ته وی وځه هغه یې لر کړ او دلې شیخ له 300 دیناره ورکړل. 300 وی دا ستا انعام شو او ته ځه. دې کې واثق بالله مړ شو. چې مړ شو نو بیا د معتصم بالله زوی متوکل بالله بادشاه شو په 222 هجری کې. 40 کاله د معتزله او دا فتنه وچلېده سو سرکاري مذهب بس دې متوکل بالله اعلان وکړه د معتزله او د مذهب د خاتمه. وینن نه پس د معتزله او د مذهب څومره کتابونه دي نصاب نه مې خارج کړل او مدرسې یې جوړې کړې محدثینو ته یې شابه حدیث شروع کړې او محدثین یې ټول راویستل او مدرسې یې جوړې کړلې
او پورا اعلان یې وکړه چې احیا سنت وکړي بس دا د عقلي خبرو د عقل د بچو دا خبرې ټولې منسوخ او ختم او د دې کتابونو وسوځوئ دا ورک کړئ بالکل او که چا نه مې واورېدل چې دې نه پسې د اعتزال خبره وکړه سزا به وله ورکړو بس محدثین بیا راووتل احادیثو درسونه شروع شو مدرسې کولو شوې بیا خیر دی نه پس د تر خبر به خلاصه کړمه احمد ابن حنبل رحمت الله علیه وفات شوی دی او سیبه څه ورته ویل کېږي چې دی وفات شو که نه او داسې یې وکړه د هغې نه پس وفات شو د اووه کالو په عمر کې څو اووه کالو په عمر کې 8 او 15,000 ښځو جنازه کړې ده څو 8 او بعضې وایي 10,00,000 خلک او 15,000 ښځې وي چا 10,00,000 لیکلي دي بلکې سیرت د احمد ابن حنبل د شیخ علي جواد یو سیرت دی سیرت د احمد ابن حنبل شیخ علي جواد هغه 15,00,000 لیکي 15,00,000 جنازه که څوک 14,00,000 لیکي دا خپل اندازې دي چې شمېرل خو نه دي کړی خدای سپونه وشمېرل چې دومره سپونه او اندازه یې واخیسته چې یو سپ کې دومره راځي نو چا زیات اندازه اخیستې را او چا کمه اندازه اخیستې را خو صرف دومره واوره چې 20,000 عیسایان او یهودیان صرف د ده د جنازې په وجه خدای مسلمانان کړي 20,000 دې وجې نه زموږ علما وایي چې بیننا و بین القوم الجنایز 20,000 کسان دا مسلمانان شوي دي او ښځې 15,000 شاته ولاړې وي هغې په جنازه کې شرکت کړی دی نو دا به هر کې په وفات په 243 کې شوی دی دومره جنازه په تاریخ کې د چا نه ده شوې ښه دومره جنازه او تاسو ته ما ویلي و که نه دي ویلي په 214 هجره کې مولا علي قاري لیکلی دي صاحب د مرقات مولا علي قاري صاحب د مرقات چې په 214 هجره کې د ده د قبر سره خوا کې بل قبر کانستېده نو د لحد پکې وغورځېده نو وی داسې سالم پروت و لکه په کوم ورځ چې دې دفنه دفن کېده او سالم پروت و 214 هجره کې نو بس دا خو مې د دې دته یو څه نو نو بنیاد څه دی نو دا خو د معتدله او تاریخ شو نو چې دلې سزا ورکړه نو بعضې حنابله په تویش کې رالل نو افراط او د غلو نه کار واخیسته نو هغوی وایي چې کلام نفسي خو غیر مخلوق دی خو کلام لفظي مخلوق دی یاد لري دا خبره نو دلته په معتدله هم رد کوي او په هغه بعضې حنابله باندې یو څو عقاید یې درته ویمه هغه ځان سره نوټ کړه نو بیا به نورې خبرې کوو د دې یو عقیده خو د معتدله او دا وه چې قرآن څه شی دی مخلوق دی یاد دې شو خبره یو دا دویمه سره افعال اختیاره د عبادو دا مخلوق د عبادو دی یاد شو خبره دریم څه دي جنت او اور مخلوق نه دا پرون مې جهمیه او عقیده کې ویلو جنت او اور مخلوق ردی انکار د رؤیت د باری دا دوی هم کو هغه هم کو امام بخاری پر ادو پرون تیر شو د کرامات او د اولیاء نوم دي منکرو د بعض معجزاتو نوم منکرو دوی او د اصلح د عبادو د وجوب علی الله هم دی قایلو اصلح د عبادو د وجوب علی الله انکار د شفاعت نه شفاعت روایت هم دی نه مني انکار د عذاب قبر انکار د سویرات پول سویرات وی نشته وي دا خو تعذیب د مسلمان دی دا نری پول دی او د تورې نه تیره دی او د ویښته نه نری دی دا خو مسلمان له صرف عذاب ورکول دی نو په دې به څوک څنګه تیریږي میزان هم نه مني ګوره زه ته وجه وایم او صحایف د اعمالو دام نه مني د امام بخاري په دواړو فرقو باندې رد کوي و ابتداء اولا و بالذات په بعضې حنابله کوي او ثانیا په معتزله کوي اوس معتزله څه وایي بدلته اوس راځه هغه نور ردونه خو د بعضې حنابله پرون تېر شوي دي معتزله څه وایي هغوی وایي تله نشته وزن نشته ولې نشته وایي په تله به څه کوي وایي اعمال به تللی کېږي وایي اعمال خو اذا وجدت عدمته چې موجود شي ختم شي اعاده د معدوم هم محاله ده دا به څنګه اعاده کېږي نمبر 1 که بالفرض اعاده وشي نو دا خو غیر متقوم بنفسه هذه اعراض ورته وایي وزن خو دا هغه شي کېږي چې کوم موجود په وجود ظاهري سره چې کوم تقوم بنفسه لري کوم مادي وي کوم جوهر وي د دې به څنګه وزن کېږي نمبر 1 نمبر 2 دا چې وزن خو دې دپاره کېږي چې د یو شي مقدار چاته نه معلوم نو دا خو الله ته معلوم دی چې دومره دي نو په وزن کې څه فایده ده
څه دی پکې سره. نو امام بخاري رحمت الله علیه په دې فرقه باندې ثانیاً ورې اولا نخه ثانیاً په دې فرقه باندې رد کوي او سوی وندع الموازین القسط لیوم القیامه، مونږ به کیدو انصاف والا تلې پر ورځ د قیامت باندې دا به کیدو. اوس مولانا صاحب د امام بخاري رد خو ډېر اسان شو. دی خو وایي چې اخبر به ای بوزن الاعمال مخبر الصادق، الله خبر ورکو او پیغمبر خبر ورکو. نو چې الله او پیغمبر خبر ورکو نو د الله او د پیغمبر د خبر په مقابله کې مونږ د چا عقلي خبرو له اس اعتبار نه ورکو. هلکه پرون تاسو ته ما ویلي کنه چې د شریعت یو خبره د عقل نه مخالفه نه ده، خو بعضې څیزونو ته زموږ عقل رسیږي او بعضې څیزونو ته زموږ عقل نه رسیږي. بعضې څیزونو ته زموږ عقل رسیږي او بعضو ته عقل نه رسیږي. ډېر څیزونه دي چې هغې ته زموږ عقل نه رسي، نو موږ به نه منو. که ته وایې چې زما عقل ورته رسیږي زه منمه، نو دا خو تا په عقل باندې اعتماد وکړه، تا خو تا د الله او د رسول په قول اعتماد ونه کړ. یاده دې شوه خبره. او که وایې چې عقل ورته نه رسیږي نه منم، نو په عقل اعتماد شو. او که عقل ورته نه رسیږي او ته وایې الله او رسول وایي او زه یې منمه، نو تا اعتماد په الله او په رسول باندې وکړه. د ایمان بالغیب خبره مې کړې وه درته که ایمان بالغیب په ایمانیاتو کې دې څه ته وایي؟ ما غاب عن بداهة العقل والحواس. نو که هر شي د عقل لاندې راتلی بیا د ایمان بالغیب څه فایده وه؟ نو حافظ ابن حجر څه وایي؟ وی اجمع اهل السنة والجماعة على الإيمان بالميزان. فتح الباري كده اجمع اهل السنة والجماعة على الإيمان بالميزان وأن الأعمال توزن وأن الميزان له كفتان دو چابڑی دی وله لسان يميل بالحسنات فنیکوخ کتکیگی خلافا للمعتزلة فإنهم خالفوا السنة الكتاب والسنة خلافا للمعتزلة فإنهم خالفوا الكتاب والسنة. اس براشو مولانا صاحب امام بخاری خو لنډ جواب ورکړ چې قرآن او سنت ویلي دي خیر او خلاص، دویمه خبره پکې نه کو. لکه عایشې صدیقې نه تپوس وکړو چې ښځه به حیض په ایامو کې مونځ نه کوي او روژه نیسي ولې؟ چې پیغمبر ویلي خیر او خلاص. به دا ښکلی جواب دی. ته مسلمان یې بس د پیغمبر خبره ده، ته مسلمان یې نو الله او رسول یې شته، بس خبره خلاصه شوه. نن سبا خو مولانا صاحب دې اعتراض د سر نه اړو شته دی نه، ځکه نن سبا خو غیر مادي څیزونو تللی کېږي که نه. ته له څه ته وایي؟ په شرع قاید کې ته تعریف وره الميزان ما يعرف به مقادير الاشياء، چې شي مقدار په معلومېږي بس. ته له خدا نه ده یوازې چې ډنډۍ نیولي وي پکې او صاحب دوه چابړي وله ترمامیټر په خوله کې کېدی حرارت معلوموي که نه؟ غیر مادي شی غیر متقوم بنفسه دی. جس چې بره وخیږي دونه اوچت دی، دومره تیز روان دی، زلزله تللی کېږي، ګرمي دومره ده، دومره یخني را، دا خو ټول غیر مادي څیزونه دي. خو داسې آلات انسان ایجاد کړي چې دا غیر مادي مقدار پې معلومېږي. چې انسان سره داسې آلات دي چې د غیر مادي اشیا پې معلوموي، نو الله سره بني چې د غیر مادي د کو د بدو هغه مقدار پې معلوم کړي. خو دا الزامي رد دی، ګورې دا حقیقي نه دی. نو دو جواب شو، یو امام بخاری ذکر کا، یو د تماوی هغه الزامي رد. خو ښکلی جواب څه دی بل ادا دی چې صحف به تللی کېږي. څه به تللی کېږي؟ صحف. او هغه حدیث د بطاقې دلیل نیسي، حدیث د بطاقې دا صحف د نیکو به ځان له وي د ګناهونو ځان له یو به په یو کې او به په بل کې واچوي، او حدیث د بطاقې دلیل وایي چې بطاقه ده او هغه به واچوي په تله کې. یاد لرې ده که نه؟ لیکن مولانا صاحب انور شاه کشمیری رحمت الله علیه د هغې جواب کوي، هغه وی بطاقې نه تللی کېږي، عمل به تللی کېږي، او دا صرف د یو کس بطاقه به تللی کېږي، د یو کس وی صرف د ایمان او د کفر تفریقه الله ښیي چې دلته دې نیکو سره ایمان دی نو څونه دروند دی، هغې ګناهونو سره ایمان نشته، د کافر هم بعضې اعمال شته که نه، نو هغه به وزن نه کوي او دا به درانه وي. وی دا صرف یو کس سره دا معامله کېږي د تفریقې او د امتیاز د ایمان او د کفر. بعضې حضرات وی اشخاص تللی کېږي. څه چې اشخاص، لکه د ابوهریره حدیث دی انه یؤتی بالرجل السمین، یو سرب سړی لا یزن عند الله جناح بعوضة و اقرأوا ان شئتم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا. وی اشخاص تللی کېږي، لیکن علماء لیکلی دي چې نه اعمال به تللی کېږي، او دا صرف یو کس سره به دا معامله کېږي.
د مؤمن او د کافر تمیز خدای کوي چې مؤمن ته وګوره کافر ته وګوره. او مولانا صاحب په مستند احمد کې د عبدالله ابن مسعود یو حدیث ته ورخه، په مستند احمد کې د عبدالله ابن مسعود یو حدیث ته هغه دا دی چې یو ځای کې صحابه ناستو، یو نری پیری صحابي چې دا پنډه ډېرې نری وې، نو هغه د اونې څنګه پرې کوله نو هوا بره داسې بیا وړقو. نو صحابه وخندل، وی مما تضحکون، وی من دقت ساقیه یا رسول الله. نو حضور پاک فرمایل والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احدنا. دینه معلومه چې اشخاص په تللی کېږي. ما درته سووي ما اوه چې دا د یو کس سره دا معامله به کېږي، د مؤمن او د کافر تمیز ښه یو قدر یې ښیي. او دویم بیا وایي بعضې علما دا کوي چې وی دا اشخاص تللی کېږي، وی دا مجازي معنا د حقیقي نه ده. اوس هم بعضې خلک وایي مړه دا خو ډېر سپک سړی دی. څه وایي سپک؟ نو وزن کې سپکوالی ته نه دی مراد، د خوی درونوالی سپکوالی ته مراد دی. وی دا خو مړه ډېر درون سړی دی. څه وایي؟ نو د درون سړي نه څه مراد اخلي چې دا تللی شوی دی په مقدار کې دروند دی، په قدر کې دروند دی؟ نه، په خوی په اعتبار دروند دی. نو دا د سړي صفت چې راځي چې سړي درون، نو دا په اعتبار د اعمالو حسناو دی، د خو عرف دی. څلور جواب شو. پنځم جواب ډېر راجح جواب دی هغه دا چې د اعمال به تللی کېږي. او که ته به اعتراض دی وکړه دوه، نو ما د هغې جواب دا دی چې اعراض د دې عالم اجساد لري په عالم مثال کې. ما درته ویلي دي اني ارى 7 بقرات سمان یاکلون 7 عجاب. د قحط شکل هم ښیي او د فراق صالح شکل هم ښیي. یا ما وی کمیس ولید، خلق مې په کمیسونو کې ولید، یاد دي که نه؟ دین په شکل د کمیس، علم په شکل د چا کې؟ د پیو کې، او مرض په شکل د ښځې کې. د مدینې نه چې ووته، دا نه چې هلته به یې دا شکلونه وي. ګورې دلته تیر نو دی، هسې نه چې دا ووایي چې د دین هلته شکل د کمیس دی. نه نه نه، دا په خوب کې تا ته د دې الله شکلونه وښول، نو معلومیږي دا چې د قیامت په ورځ به هم د دې اشکال وي. څنګه وي هغه الله ته پته ده، هغه به الله راولي په تله کې به چې خیر و خلاص. او که ته وایې فایده څه ده، نو اظهار د عدل د باري تعالی دی. چې څوک دا ونه وایي چې الله انصاف ونه کوه د دې لکه الله ته معلوم دی. او دویم څه دی؟ دویم دا چې پتا حجت قایمه چې انکار ونه کړي زمانې کې زیاتې وي. لئلا یکون للناس حجة بعد الرسل. پیغمبر صلی الله علیه دقه کوم دې لپاره کوي چې حجت پتا قایم شي. ښه اوس به راشو مولانا صاحب یو بلې خبرې لره ادا چې دا وزن کوي څوک به کوي؟ رب العالمین به کوي. وندع الموازین القسط، دا حدیث په دلیل شو. او دا بل یو حدیث دی هغه صاحب المیزان به څوکي تله به چا نیولي؟ د حضرت حذیفه بن الیمان حدیث دی په مستند احمد کې مرفوع دی چې جبریل علیه السلام به کوي. د حذیفه بن الیمان حدیث دی په مستند احمد کې چې جبریل علیه السلام به وزاني اترې ډنډه به یې نیولي هغه لسان المیزان ته به ګوري. او په معجم صغیر کې د ابو هریره حدیث دی. کوم ځای کې؟ په معجم صغیر کې د حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی مرفوع دی چې آدم علیه السلام به ټولو ته ولاړ، بلکې الفاظ یې داسې دي الله به آواز وکړي قم یا آدم، الله رپیږي به آدم علیه السلام. او د جنت د کجورې د پاڼې په شان شنې جامې به اچول او رپیږي به. ولې بچو سره حساب کتاب دی. وی قم عند المیزان جعلتک حکما بین ذریتک، ټولو بچو ته به ولاړ رپیږي. دا د چا روایت دی؟ د ابو هریره په جامع صغیر کې مرفوع روایت دی. او په بیهقي کې سنن کبرا د بیهقي کې د انس مرفوع روایت دی. هغې کې څه دي چې ملک الموت په ولاړ. او نور روایت هم پکې دي چې هر امت ته به د هغه پیغمبر ولاړ، کرام الکاتبین فرشتې به هم ولاړ. او لومبې وزن به چا نه کېږي د امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاري روایت ویلې دی لومبې به کېږي. ښه بیا د هغې او دا تله به کوم ځای پرته وي. د لومبې چې خلک د قبرونو نه راپاسي، خو ډېر اوږده ورځ ده خو زه مختصر کومه، نو بیا به هر یو سړي د خپل عمل په ښه شکل کې یا بد شکل کې راشي. د هغې نه پس به ځي د هر پیغمبر حوض دی، زمونږ د پیغمبر د حوض نوم کوثر دی، هلته به ځي. د هغې نه پس به صحف راخواره شي، چا له په ښي لاس، چا له په ګس لاس کې، چا له شاله طرف.
استه اختیار بنی چې په ګس لاس کې بنی سي بد الله خې لاس په پاله جو ویزا به د لاس په بسنې سي په ګس بنی سي دا غې نه پس به بیا پول لګېدلی په دوزخ د پاسه او د پول سورات مخکې تله لګېدلی تله څومره ده نو داود علیه السلام د الله نه سوال وکړ وی الله تله راته وښایه نو چې وته وخوله نو بېهوشه پرېوته نو چې هوش کې راغی نو ژړلې وي خدای دا خو دومره ډک غټه ده چې که دا اووه اسمانونه او ځمکې په یو چابړي کې واچې په یو ګوټ کې ځایېږي زموږ په عمل به سین ډکېږي نو الله وفرمیل ای داوده چې زه غواړم په یو کجورې هم ډکولی شي چې اخلاص پکې د تلې کیفیت د وزن به څنګه نو زرکشي وی د دنیا د تلې برعکس به دنیا کې درون شی لاندې وي او سپک پورته وي هلته کې به درون شی بری سپک به لاندې الیه یصعد الکلم الطیب دلیل نسی لیکن نور علما وایي چې نه اما من ثقلت موازینه راغلی دی من صعدت نه دی راغلی دی هم د دنیا د تلې په شان دی به نو اوس دلته کې راځه څه وایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه وندع الموازین القسط لیوم القیامه مونږ به کیدو انصاف والا تلې پر ورځ د قیامت باندې دلته سوال اوس راځي چې ندعو صیغه د جمع ولې راله الله خو واحد دی مفرد دی نو متعدد جوابونه دي یو دا چې تفخیما لشانه تبارک وتعالی او یادا چې دې کې فرشتو په ذریعه به دا کارونه کوي نو چې د فرشتو په ذریعه کم کار الله پاک کوي نو د هغې نه تعبیر په صیغې د جمع سره کوي ندعو موازی جمع د موزون ده لکه مجاهیل د مجهول جمع ده نو اس اعتراض نشته موزونات متعدد دي او که موازون جمع د میزان شي لکه مصابیح د مصباح جمع ده نو سوال بیا راځي چې دې نه خو تعدد د موازینو ثابت شو تله خو یوه ده نو امام رازی په تفسیر کبیر کې لیکلي دي حواله مې درکړه چې تله یوه نه ده ګورئ هغه دې له ترجیح ورکوي وایي تلې ډېرې دي خو بیا چې ډېرې دي نو دلته کې هغه بیا یو اختلاف لري او بعض علما وایي چې د هر امت ځان له خپله تله ده او بلکې بعض حضرات وایي چې د هر انسان خپله تله ده او بعض حضرات وایي چې نه د هر عمل خپله تله ده د عقایدو خپله تله ده د اعمالو ظاهریو خپله تله ده د اعمالو باطنیو خپله تله ده لکه دلته د مالوچو خپله تلې د سرو زرو خپله تله راجح قول دا د مولانا صاحب چې تله یوه ده جماهیر کې څومره دي هغې ټول وایي ښه نو جمع ولې راله موازین نو دا یا په اعتبار د کثرت د میوزنو له خلک ډیر دي او یا کثرت د میوزنو اعمال ډیر دي نو ځکه صیغه د جمع استعمال شوه او یا وی صیغه د جمع تفخیما استعمال شوه ډیره معظمه ده د هغې نه تعبیر کذبت اصحاب الحجر المرسلین د یو پیغمبر تکذیب یې کړی د مرسلین ولې رالل د تعظیم اگر چې بعض علما وایي د یو پیغمبر تکذیب د ټولو دی ځکه وایي جمع راله القسط صفت د موازینو دی دا معنا به نه کوي چې تلې د انصاف دا خو د مضاف مضاف الیه معنا ده انصاف والا تلې نو دلته بیا سوال راځي چې قسم مفرد دی او موازین موصوف دی جمع ده او دا صفت بحال الموصوف دی نو قانون دا چې صفت بحال الموصوف مطابق د موصوف سره په افراد تسنیه جمع کړي دلته موافقت رانغی نو د دې خو همغه متعدد جوابونه تاسو ویلي دي چې یا مضاف مقدر مجاز بالحذف چې ورته وایي الموازین ذوات القسط او یا داسې به کما چې دا قسط په معنا د قاسطاتو سره شو چې ته ورته مجاز په طرف وې او یا دا چې حمل به مبالغتا نشي دی دون عدلون ویلی شي که نه او حافظ ابن حجر وایي څلورمه خبره وی دا قسط مصدر دی او دا صفت د مفرد او مثنی مجموع واقع کیږي یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسطنا لام به په معنا د فی کو فی یوم القیامه یا مضاف اجلیه به کو نو چې اجلیه شي مضاف مقدر دی لحساب یوم القیامه او د یو نو مطلق وقت نهار به تنالو مطلق وقت هلته خو ورځ شته نه او قیامت معدول د قایمتون نه دی نو موصوف ولا مقدر کو الساعة القائمة او قیامت ورته ولې وایي ما ویلو چې خامخا قایمېدونکې دی نو موږ به کیدو انصاف والا تلې په ورځ د قیامت دا خو د دعوه کېښودله نس د قرآن باندې شروع کړه تبرکا او د لپاره اثبات د خپلې دعوې هم وان اعمال بني ادم اوس خپله دعوه صراحتا ذکر کوي او حکمت د وضع د تلې ښیي د وضع د تلې حکمت ښیي او د نزعوله دا معلومیږي چې دا تله به د لومبۍ نه نه وي قایمه دا چې خلک خطان شي ستا حدیث سفارش ته ویلی پرون هم تېر شو
او سپارش وشي د حساب کتاب نو د هغې نه پس ندعو صیغه ده مضارع یې راوړه الله به ته لېږي د هغې نه مخکې به ته لني پرته وروسته به ږدي او انصاف والا به بې انصافي به پکې نه په دې به څه کوي د فایده د تلې ښیي او غرض د تلې چې اعمال د بني آدم و قولهم توزنو نو دلته پې سوال کوه دوه سواله دي یو دا چې اعمال جمع قول مفرد ولې راغی وی د اعمالو تعلق د جوارح و اندامونو سره دی هغه متعدد دی او قول تعلق د خولې سره دی هغه مفرده ده ځکه مفرده راوړه او مولانا صاحب بل سوال دا چې قول خو په عمل کې داخل دی که نه ځکه قول عمل د ژبې دی عمل د خولې دی نو تخصیص یې ولې وکړه اهتماما رسول الله مبارک نه فرمایي چې څوک به ضمانت ورکړي ما له دوه غوښو یو یې په ژبه یاده کړې ده که نه او حدیث کې نه راځي چې څنګه دی لکه چې خلک به په اور کې پریوځي په خپلو مناخرو د خپلې ژبې د لاسه دا خو تاسو ویلي دي نو اهتماما تخصیص بعد تعمیم یې وکړه د قول یا ګناهونه یې ډېر دي په نسبت د هغې یا فواید یې ډېر دي د نیکۍ دپاره ځکه یې ذکر کړه دا به وزن کېږي او د عمل او د فعل فرقونه درته ما کړي اوس مولانا صاحب دلته یو خبره ذهن کې واچوه امام قرطبي چې دی د هغه یو کتاب دی التذکره فی احوال الاخره هغې کې هغه لیکي وایي د پیغمبرانو وزن به نه کېږي ټیک وایي د ماشومانو چې په ماشومۍ کې مړه دي نه به کېږي ټیک وایي مجانین چې په جنون کې مړه دي نه کېږي ټیک وایي بلکل ځکه دا غیر مکلفین دي د دوی ګناه نشته وزن خو دپاره تمیز د حسنات او سیئات او سیئات د هغوی شته دی نه یا 50,000 کسان چې بې حسابه بې کتابه او یا زره کسان دي او یا زره د هغې هم نه کېږي پیغمبر شهادت ورکړی لیکن هغه یو خبره کوي وایي د کافر وزن نشته د کافر د عمل وزن نشته دی هغه وایي قرطبي وایي دا به قرطبي نه وایي ښه دا په ضمیر د توی سره د قرطبي وزن نشته دی وایي ولې په قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا وزن نشته لیکن جماهیر چې څومره دی هغې وایي د کافر عمل وزن کېږي د کافر د دنیا د نیکۍ کوي که نه کوي غریبانانو مسکینانو سره امداد کوي عتاقت کوي وغیره وغیره خو چونکې ایمان ورسره نشته نو سپکې به یې درونوالی بني معتبر بني او دلیل سره زمونږ دلیل شته مونږ سره ښه داسې دی اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون اما من خفت موازینه فاولئک شابسه فی جهنم خالدون نو التوی خفت موازینه لکه وزن کېږي او الته خالدون راغلي د خلوص کافر دپاره او کتب لا نقیم لهم یوم القیامة وزنا نو د هغې نه مراد ثقل دی مرتبت مراده ده ما راته مخکې وویې خلاصه شوه خبره نو اعمال د بني آدمو او د هلکه اعتبار کثیر دی که نه په یو ټکي د عجمیت قرآن د عربیت نه نوځي او بیا چې معرب شوی هم دی الف لام داخل شو مثلا یا تنوین داخل شو معرب شو نو حکم د عربی کې وګرځید که نه او یا دا دی مولانا صاحب چې دا د درې ده چې دا رومي دی نور علما وي دا رومي نه دی د ترادف د لغاتو نه لکه تنور پښتو کې پارسی کې عربی کې وایي نو دقه رنګې په رومۍ کې مو ته قسطات عدل وایي او په عربی کې مو وایي د درې دا ده چې دا رومي لفظ دی ويقال القسط مصدر المقسط سؤال راځي چې قسط مصدر د ثلاثي مجرد دی او مقسط اسم فاعل د ثلاثي مزید فيه دی نو دې متعدد جوابونه دي یو دا چې د قسط اقساط مراد دی بحسب زواید حافظ لیکلی قسط نه مراد بلکې څوک مراد دی اقساط مصدر د مقسط دی او یا دې کې مضاف الیه مقدر دی القسط مصدر المقسط مصدر د مقسط مصدر اقساط د هغې قسط شو او یا د ته زه د خپل طرف نه ویم چې دلته د مصدر نه مراد هغه مشتق منه اصالتا نه دی مراد هغه خو د مقسط څه شی دی لکه اقساط دی مطلق ماخذ مراد دی نه دی ټولو که مزید وي که مجرد وي که ملحقات وي که رباعي دي هر څه چې دي د دې مطلق ماخذ مصدر د ثلاثي مجردو دی وهو العادل دی وی مقسط عادل ته وی ان الله يحب المقسطين واما القاسط فهو الجائر قرآن شریف کې الله فرمایي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا دا ګورې فهو الجائر دی وهو الجائر نه دی ښه کومو کتابونو کې چې وهو الجائر دی وهو خطا دی فهو الجائر اوس مولانا صاحب دلته ځان پوه کا دا تاسو ته ما مخکې ویلو چې د امام بخاري د کتاب التفسیر چا نه اخذ شوی دی
د تفسیر د ابو عبیده نه یاد دي یاد دی ده کنه او ما درته ګورې دا په کتاب التفسیر کې ویلي چې په ټولو تفاسیرو کې کمزوري تفسیر د چا دی د ابو عبیده دا یو غم دی نو دلته یقالو سره د تصدیر هم وکړه د دې عقایل نه دی معلوم د یقالو څه معنی ما نه پېژنم امام بخاري مې یقالو راوړو بې سنده خبره سره اړو منم نه زه ټیک دلته په مجاهد حواله ورکړه صحیح شو دلته خو بې سنده خبره نه منم بل تصدیر دې په یقالو سره وکړه نو دا قول د ده مرجوح دی مکمل مرجوح دی اهل لغت وګوره هغوی لیکلی دي دې خو فرق په مزید او په مجردو دی کنه که مصدر ده که چېرته مزید شي نو په معنا د انصاف مقصد او که مجرد شي قاصد په معنا د ظالم دی او نور علما وایي چې نه وګوره لسان العرب هم وګوره او دا نور کتابونه هم وګوره هغې وایي چې فرق په مصدر دی لکه عدله یعدلو عدلا انصاف ته وایي عدله یعدلو عدولا اعراض ته وایي نو که قسطه یقصدو قسطا شي مصدر قسط نو انصاف ته وایي که باب د مزید و که د مجرد دی که قاسط هم د قسط نه واخلې نو انصاف ته به وایي ټیک شو او که باب د قسطه یقصدو قسطا دی په ضمیر د قاب سره ظلم ته وایي نو که مقسط هم د قسط نه والي نو ظلم ته به وایي په باب فرق دی قسط ظلم قسط ظلم قسط څه شی دی لکه انصاف ټیک شو خبره او قسط هغه قسط بحري او شیرین کې مې راته خبره کړې وه د یو دارو نوم دی خلاصه شوه خبره نو دا د یقالو دا خبره ده مرجوحه ده نم تصدیر په یقالو سره وکړه ښه قسطه یقسطو هم ویلی شي قسطه یقسطو هم ویلی شي ضربه یضربو او نصره ینصرو په دواړو باندې بنا دی او عادل انصاف دار ته دا عادل هم دو معنی دي صاحب حجاج ابن یوسف چې کله سعید ابن جبیر رونی و سعید ابن جبیر تابعی دی او سزا یې ورکول او بیا ورته وایي زما متعلق ته څه وی انت العادل القاسط انت العادل القاسط نو خلک وایي بس صفت یې دله وکړه پرېږدې ده که نه وایي صفت نم لیره له ماته کړه وی عادل معنا مشرک وهم بربهم يعدلون هم بربهم يعدلون شرک کوي مشرک یې راته وایي او قاسط ظالم ته وایي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا نو مې راته مشرک وایي مې راته ظالم وایي مخکې ده وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب بعض حضرات وایي اشکاب غیر منصرف دی یو پکې عجبه ده او بیا عالمیت دی او څوک نه عربي دی صرف عالمیت دی نو منصرف دی اوس مولانا صاحب دا حدیث په کتاب الدعوات کې زهیر ابن حرب پر روایت یاد دی او دا په ایمان النذور کې د قتیبه ابن سعید بغلانی پر روایت دی او دلته د احمد ابن اشکاب دی او دا حافظ وی درې کسان دي یو زمانه کې تیر شوي دي یو احمد ابن اشکاب دی دویم محمد ابن اشکاب دی دریم علی ابن اشکاب ظاهر کې خلک وی دا درې واړه برونه حافظ وی لیس بینهم معرفة ولا قرابة قرابت خو څه کوي چې معرفت هم نشته یو بل سره او دا اشکابی نیکه دی ښه دا اشکاب د ده نیکه دی احمد ابن عبدالله ابن اشکاب دی خو نیکه ته نسبت کېږي او ثقه راوي دی صاحب قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان تیر شوی دی دې نه غرابت شروع شو چې بعضې حضرات وایي چې د صحیح حدیث په شروطو کې یو دا دی چې دا به غریب دی دا به کم از کم عزیز به یا به مشهوري نو په هغې وي د بخاري لومبی روایت هم رد دی او اخري هم رد دی لومبی هم فرد او دا هم فرد دی محمد بن فضیل متفرد دی عمار ابن قعقاع متفرد دی ابو زرعه متفرد دی پوهېږئ پې ابو هریره متفرد عماره دی عماره به نه وی دا خطا دی ابن قعقاع او ابو زرعه خو ګڼ کسان دي دلته د ابو زرعه نه ابو زرعه ابن عمرو ابن جریر ابن عبدالله بجلی دی نوم یې هرم دی ښه هرم وی محدثو عن ابي هريره حالات مې درته ویلي دي صرف یو نکته راته دلته ویمه ملا علي قاري عجیبه خبره لیکلې ده وی کان له خیط یو مزه یو او فيه 1000 عقد زر غوټې وی پکې یسبحو به کان له خیط یو پړی جوړ کړو تسبیح په شان ته فيه 1000 عقد ابو هريره تسبیح جوړ کړي خپلې غوټې ورکړي فيه 1000 عقد یسبحو به او مولا علی قاری لیکلی دی دا وره وی د ورځې به 12000 استغفار وی چې تر څو به 12000 استغفار نو پوره کړي د کېده به نه
او سوي ماشاء الله وی دا استغفار على قدر الذنوب ویما دا دون مانه گناهونه صادر دي انا کی گناه کم ده مخکې دا نور حالات تیر شوی دي نو قال ابو هريره وی قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان دو خبرې دي دلته بیا سوال لدی چې دا خو کلمتان نه دي کلامان دي کلمه موضع لمعنى مفرد نو جواب دادی چې دلته د کلمې نه تسنیه د کلمتان د کلمتون نه مراد نه ما یتکلم به دي بس معنی لغوي یا ذکر د جز مراد نه کل ذکر د کلمتان مراد نه کلامان دا د مجاز مرسل په علاقو کې ولاقه ده حبیبتان الی الرحمن محبوب دی رحمان تا ولی محبوب دی اوس براشي چې مشتمل دي د الله په ټولو صفاتو سلبیه او ثبوتیه باندې او د الله خپل صفات هم خوښ او قائل د صفاتو هم خوښ وي نو دا کلمات یا خوښتي یا حافظ وي لمحبوبیت قائلهما حبیبتان او سوال دلته بل راځي چې حبیب فعیل په معنا د مفعول شي نو دا خو د مذکر او مؤنث دواړو سره مذکر مستعملېږي نو حبیبان ولې نه وایي چې حبیبتان وایي قاعده خدا ده نو حافظ وی قاعده جایزه ده واجبه نه ده جایزه ده که حبیبان وی حبیبتان حبیبان سه واجب نه دي او دلته کې تسنیه دغه ولې راوړه تانیث سره ځکه چې سجع نور سره برابر چې سجع خو نه خو فاصله به ورته ووایو ها محبوب دی رحمان تا رحمان ولې ذکر الله ولې ذکر نه یو خو چې فاصله برابر شي ثقيلتان رحمان خفيفتان میزان او دویم دا چې د دې دوو کلمو دا دومره لوی اجر دی نو مقتضی رحمت د باری تعالی دی ګورئ دا صرف د الله رحمت دی چې دا دومره صفت په او د الرحمن او د الرحیم فرقونه هم د طویل دي په اول کې مشتق د سنه دی صفت خاصه دي څه دي هغه تیر شي مبالغه ده په مبالغه می اعتراض هم کړی تیر شوی نو دوه محبوب دی رحمان تا خفیفتان علی اللسان دا کنایه د سهلتان نه دی ګورئ خفیف خو په چا کې راځي په مادیاتو کې راځي دا خو غیر مادي سیزونه دي نو جریان د سهولت نه علی اللسان نه تعبیر وکچا سره په خفت لکه کم شی چې خفیف وي نو په اوړو کې آسان وي څه کم شی چې خفیف وي مادي شی په اوړو کې سي دقه رنګ دا خفیف دي د وجه د خفت د جریان علی اللسان د وجه نه او ولی خفیف دي نو ظاهر معنا دا ده چې سبب بس دوه کلمې دي کنه لیکن زمو علما سوي مبني پکې نشته وای مبني ثقيل په نسبت د معرب ځکه خو په تنوین وغیرہ ناراضي فعل پکې نشته وګوره فعل ثقيل په نسبت د حرف او د اسم بعض اعرابات په ناراضي غیر منصرف پکې نشته وګوره غیر منصرف ثقيل په نسبت د منصرف بعض اعرابات په ناراضي او قریب المخرج حروفا پکې نشته غم ثقيل قبر حرب بمكان قفر ليس بقرب قبر حرب قبر هم نشتام ګرانی او تنافر د کلمات والام پکې نشتا مستجزرات غدائرها مستجزرات الى العلا تدل العقاص في مثنى ومرسلي عقاص خو دې پیژندلې کنه پونی ته وای پونی پیژنې پونی د سر وختو ته چې کم شي اچي هغه ته وی عقاص نو ګور دلته هغه پکې نشتا او بهر کې په علم قرات خو نه پیګما خدا قرات ولا وی الکوي ثقيله حروف دي که سوا ته وي خیر هغه نه ویم زه پرې د پاغې د پوهېږم نه نو مخکې دا په ژبه اسانې دي اوس مولانا صاحب په دې سوال راځي چې تلفظ خو یوازې باللسان نه کېږي بعضې حروف په شونډو مدا کېږي او په حلقه اما ویلې دی درته لا تحرک به لسانک که یاد دی چې اکثریت په ژبه ادا کېږي بیا راځي په ثقيلتان فی الميزان دا ولې وایي ها دا دې وجې نه وایي چې مناسبت دا دې وجې نه وایي چې فایده ډېره زیاته ده ولي ثقيلتان في الميزان ولذكر ذكر الله اكبر ولي ثقيلتان ده الله په ټولو صفاتو مشتمل دي سلبيه او ثبوتيه او ستوي او تا په حدیث کې ویلي دي کنه سبحان الله تملا نصف الميزان یاد دي والحمد لله يملأه نیمه په سبحان الله ډکیږي او نیمه په الحمد لله ډکیږي نو اوس ابن الهمام خو دې ته مبتدا وي حق د مبتدا مقدم او دا مقدم دي لیکن جماهیر ټول وایي چې دا خبره مقدمه ده ټیک ده چې حق د مبتدا مقدمي خو کله کله د یو غرض د وجنه تاخير د مبتدا راځي هغه غرض دلته څه شی دی هغه ترغیب دی ترغیب ورکوي ته ترغیبا نه مخکې کړل یا تشویق لثلاثه تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وابو اسحاق والقمر
نو ترغیب او تشویق پیدا کړه دوه خبرې بسی ته متوجه شي شوق به پیدا شي او چې محبوب دی رحمان ته چې دا بلا سنگي نو نور به توجه دی پیدا شي شوق به پیدا شي او لکه په جبه مسانی دي وي زری راته وای شابه څه شي دی او بیا وي په تل کې درنی دي کنه الله شابه زری راته وای کنه اوس بس اثر لاله شو دوه کلمې محبوب دی رحمان ته رحمان نو سوال راځي چې رحمان ته محبوب دا ډېر وخت غواړي او جواب به ډېر ستړي کېږي دی وینا خفیفا علی لسان رسول الله مبارک دا اشکال د فراده دا وهم بیا وایي چې په جبه اسانې دي نو وزن به کمی کنه فکر دوام دی او په جبه مسانې دي نو وزن به کمی فایده به کمی وینا ګورې ثقیلتان فی المیزان او مناسبت د باب سره راغی اورت په معتزله هم راغی او اعمال ته لیکي په بعضې حنابله هم رد راغی دو خبر مقدم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم مبتدا مؤخر خو تاویلا به اوس مولانا صاحب دلته کې مغټ خبرې دي زه راته راغونډوم بل اختصار یې درته وایم چې سبحان څه شی دی علامه زمخشري وی دا علم مصدر دی وایي سوال پې کېږي چې علم او اضافه اعلام او اضافت نه کېږي دا خو اضافت شوی دی هغه وینا علم دوه قسمه دی یو علم وضع د ذات تپاری یو د ذات یو د علم د شخصي یو علم د جنس تپاری علم شخص علم جنس بیا علم دو قسمه دی یو د ذات تپاری یو د معنا د پاره نو هغه علم چې وضع د ذات تپاری او علم شخص وي دا اضافت نه کېږي دا هغه علم دی چې وضع د جنس او د معنا د پاره د اضافت وي کېږي او بعض حضرات وی نه دا مصدر دی لکه په مصادر کې خدا نشتا وی ثلاثي مجرد او مصادر کې قیاس تدخل ني سماعي فراجح دا چې دا اسم مصدر دی سبحان او باب د مجرد ویل دی مستعمل په دې معنا سره هغه صبح يسبحوا لامبو ته وي سابح لامبو زن ته وي باب تفعيل مستعمل دی سبح يحذف تسبيحا پوهیږئ په خبره کنه باب افعال پکې سر نه مستعمل دی اصبح يصبح هغه په صوت سره بیا بل معنا ورکوي سبحان الله خذ مصدر شو یا اسم مصدر شو اضافه مفعول به ته شوی نو څه دی بمفعول مطلق دی صبحتو یا اصبحو برو باسم نو فعل محذوف دی په حذف وجوبي قياسي سره او اضافه مفعول به ته شوی دی بیا مفعول مطلق یا د نوع دی یو نوع د تسبیح و ما کما نوع د تسبیح ډېر انواع دي کما نوع چې الله د ځان د پاره وي لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك یا مفعول مطلق د تاکید د پاره دی او بعضی حضرات وی حافظ لیکلی دي چې مفعول به دی اسنگا اسبح لله مثل سبحانه لنفسه نو مضاف حذف شو دغه قائم مقام بدروما او د سبحان معنا سره شاباس سبحان تنزیه ته ویل کېږي تقدیس ته ویل کېږي ټول صفات سلبیه پکې رااله ټول صفات اجلال مرتوي صفات سلبیه مرتوي صفاتو کې پرونه تفصیل ویلې ده درته خبر خلاصه شوې ده چې الله منزه د جميع هغه او صفاتونه دي چې د الله د شان سره لایق ني ليس بجسم ولا جوهر ولا له جهه الى غير ذلك بیا راضي وبحمده نو دا خو یا عتب د جملې په جملې دي احمده بحمده او یا دا حال دی حال کونی متلبسا بحمده او دا حمد مدح شکر فرقونه تاسو ویل او دلته د حمد نه اظهار د صفات کمالیه او د باری تعالی شو خلاص شو او کوم صفات اضافي دي نو پرون به تاسو ته ما ویلو چې یا قدرت او اراده تراجع دي او یا تکوین تراجع دي اختلاف د اشاعره او د ماتوریدی او مې د پرون ویل دي پکې بحمده او دلته کې یو سوال راځي چې سبحان ولی مقدم کا په حمد یاو ګور ټول صفات رالل صفات اجلال سبحان کې رالل صفات اکرام بحمده کې رالل صفات سلبیه سبحان کې رالل صفات ثبوتیه بحمده کې رالل مشتمل په ټول صفات شي او سوال کېږي چې سبحان مکرر ولې راوړی یاو او سبحان مقدم ولې کا خنو تقدیم یو وجه خدای تخلی ده پکې او حمد کې تحلی ده تخلی مقدم دویمه وجه صدا دویم دا چې سبحان مستلزم حمد لره دي ځکه خو مکرر مکو او مقدم هم کا څنګه مستلزم دی سبحان دا معنا چې الله د هر عیب نه پاک دی ها نو ګور اوس وایا حمد په خپل راغی حمد څه ته ویلی شي الله له صفات ثبوتیه دي صفات کمال دي نو کته صفات کمال ولا ندي دا عیب دی پشان د باری تعالی کې او تاسو مخکې وی چې الله تعالی کې عیب نشته مستلزم شو او دریم څه دی دریم دا چې تسبیح تنزیه په عقل معلومیږي دغه مقدم کو مکرر کا په عقل دا معلومم چې الله دې د خالق مالک دی نو دل کې هیڅ عیب نشته په خدای کې عیب نه
او حمد په صفاتو دی او صفات په عقل نه معلومیږي چې الله ځان له کوم ثابت کړي دي ابا ثابتو یا د هغې مرادف خلاصه شوه خبره اوس به راشو سبحان الله العظیم سبحان کې مې خبره وکړه العظیم په اعتبار د شان سره ذات سره نو توحید ذاتی راغی ځکه دومره بل نشته چې شریک شي ورسره او رد راغی په شرک فی الذات باندې او عظمت په اعتبار د صفاتو نو توحید صفتی راغی نو رد راغی په هغه چا چې شرک صفتی کوي ځکه په صفاتو کې عظمت لري بل څوک نشته دغه صفاتو والا یا خو بله هغه شان عظمت لري او عظمت فعلی چې داسې افعال کوي چې هغه افعال عظیم تر دې نسبت مجازن کېږي نو بل څوک داسې نه چې هغه افعال مجازن وکړي نو رد راغی په شرک فی الافعال فی الصفات فی الذات او توحید فی الذات او فی الصفات او فی الافعال ثابت شو اوس برا شو چې دې کې حرف عاطف ورې راوړو دواړو جملو کې وسبحان الله العظیم ولې نه وایي نو تاسو خو ویلي دي چې کوم دوه جملې وي او هغې کې من کل وجه مغایرت وي یاد دی نو حرف عاطف راوړي او چې من وجه مغایرت وي من وجه مناسبت وي بیا حرف عاطف نه راوړي مناسبت واضحه دی اوس به اخیری یوه خبره وکړو ادا چې امام بخاري رحمت الله علیه دا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا حدیث په وزن د عمل کې ولې منتخب کو حدیث خو ډېر شی دی که نه دی ولې منتخب کو د دې انتخاب یې په دې وکړه چې یو حدیث کې راځي چې په یو مجلس کې چا هر قسمه غلط او نقصانات راشي او دې په آخر کې د الله تسبیح وایي کفاره د مجلس ګرځي ماشاءالله نو د امام بخاري دا ټول کتاب په منزله د مجالسو دی او دا آخري مجلس دی نو که موږ نه په دې کتاب کې څه بیادبي غلطی غلط شغط وغط شوی وي که نه نو که توبه هم نه باسې خو چې په دې تلفظ وشو کفاره د مجلس شوه ناشنا حدیث یې په آخر کې درته راوړم څومره هوښیار دی بس دا خبرې خلاصه شو دلته مولانا صاحب څه بعضې ضروري خبرې بعضې غیر ضروري خبرې خوا مې پرېښودې درته بس دونه به راته ووایم چې د دې حدیثه څه مسایل مستنبته راوځي تاسو پوه شئ په خبره نو زه به خیر دی زه به ما سخت کال درته اسانه کړه دغه مسایل مستنبته به انشاءالله العزیز زه تاسو ته په اخیري ورځ باندې د جلسې په ورځ ویم ښه یو تلفظ به هم پې وکړو د خلکو مخکې به یو ختم هم وشي بس صرف مسایل مستنبته به درته ویم دې نه ډېر مسایل راوځي او څه هدایات دي هغه به درته جلسې په ورځ بیان کړم که خیر انشاءالله العزیز تاسو خود ما مولانا صاحب د مشکات شریف طالبان دي